مونږه د امن په اړه کې ډېر څه ولیدل چې زمونږ سره دا یو وعده شوی وه چې مونږ په دې خاوره باندې امن راولو، په دې ملاکنډ ډویژن کې مونږ امن، په دې پښتونخوا کې مونږ امن راولو. مونږه د هغه امن په اړه کې ډېر څه ولیده چې کومه بدامني رااله، کوم قتل عام وشو، کومه تباهي وشوه، او د تحفظ ورسره به د تحفظ د پاره وي او دا به هم وي چې هغه یو شاعر وایي چې یاره هم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کائی ہے. نو زه خو وایم چې نه، دا غلطه ده. تحفظ کوم د خویندو، د میندو، د لوڼو، د تورسرو دا کم صورتحال چې تاسو ولیدو دا مونږ ولیده د تحفظ په اړه کې. مونږ نور دې شي ته جوړ نه یو. څه چې کېدل هغه وشو او انشاءالله دا دونه بې غیرت او دونه بې حسه او دونه بې ننګه قوم نه دی چې دوی د خپل عزت مزید تپوس ونه کړي. د خپل لاش دا به مونږ تر څو پورې دا لاشونه په اوږه کړي او مونږ به یې ګرځو د هغو هغه مړی جوړ کړی د قبو د غږه پورې به یې ګرځو. نه، نور مونږ دې ته جوړ نه یو. باقاعده د معین خان خپلو خبرو کې وویل جی آی ټي دې جوړه شي، دا نه، یو جوړي شل انکوایري دې وشي، بازار یې ته تور او دهقان ته د ښکاره شي، په میډیا ته راشي چې دا دماکه د بارودو په ډېر باندې اتاڼه جوړوه، ځکه د بارودو د ډېر د وجې نه دا وشوه. داسې د عقل نه خلاص به څوک چې هغه به د بارودو په ډېر باندې تاڼه جوړوي یا به خپل کور جوړوي یا به چوکۍ جوړوي. نه، داسې نه ده. دا هم که پولیس والا زما وروڼه دا وایي چې د بارودو لاندې په تیخانه کې بارودو، دا به عاجزان د څه دباو د وجې نه وایي. چېرته هم داسې نه ده شوې. د پېښور د پولیس لاین د جومات د جمعې ورځ په هغې کې چې کومه ګڼه کم څه چې وو، نو د حسین شاه خان خبره چې یاره هلته خو قرآن شریفونه او سپارې پرتې وي، هلته خو بارود نه پراته، او دا چې څوک ورته ځي نو هغه د عام سړی خو نه ځي، او ښه برابر یو ټرین سړی او ښه یو ډال چالې برابري، رنګه ټنګې برابري، هغه چې ورځي نو هغه ته خو ضروري خبره ده چې په ګیټ او په دروازه به ورته څوک څه نه وایي. نور مونږه دا نه شو برداشت کولی، مونږ نور دا نه زغمو. کوم څه چې جوړ دي د څه دپاره جوړ دي، آیا زمونږه د ماینز دپاره دي، زمونږ د دولتونو دپاره دي، زمونږ د پټو خزانو دپاره دي؟ کلاو خبره دې وکړي چې یاره زمونږ نور په دې دغه باندې ګزاره نه کېږي. یار څه کوم یو سړی دی په دولت کې لاندې هغه دی پکې لوبې کوي او بل طرف ته دی ما د یو خوار د یو غریب د یو بې کسه د تنخوا دغه دی نه وي. دا ټولې لوبې عزتمندو اوس سوشل میډیا دور دی، هر څوک پوه شوي دي په دې لوبه باندې او بار بار دا وینا وشوه. مزید پکار ده چې دوی د دې خپل دغه نه سبق والي او که دا میدان یې خو لوبه به یي، کلاړي یي لوبه به یي، چې میدان نه کلاړي نه نو ته لوبه په سکې. او دا تاسو ته باور درکوو، دا تسلي درکوو، تېر تاریخ له نه ځو، خو د 2007 نه دا جرګه په وجود کې راغلې ده، خاني جرګه په هغه وخت کې چې ستاسو به یادي، دا د میډیا ادارونه زموږ ګواه دي، په دې چوڼۍ کې توپ هم چل شوي دي او موږ پې ګډ پې وچارولو. د هغه دغه نه موږ تېر شوي یو، هغه توپې هم د دې قام د دې خلکو دغه همت، دغه اتفاق او دغه ژوندمردۍ د وجې نه هغه توپې هم واپس شوي دي. نو مشر چرته هم یو دغه نه دی پرېښی، یو موقع نه ده پرېښې. او دا د لم تسلي درکوو، باور درکوو چې خدای دې داسې نورې ایښې نه راولي چې نورې دا مونږ ونه وینو، زمونږ کشران یې ونه ویني. او که چرته هم څه راځي نو تسلي ساتئ انشاءالله چې دا د میډیا رونه او دا چې ناست دي تاسو ته، دا به ستاسو په جنګ کې د ټول نه ولي او تاسو پسې رستو یې انشاءالله.